नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअत ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم سورة النساء انزم پارا یوسل دویم نمبر آیت دی دی آیتی کریمان دمان کی آیت سر ربط و مناسبت دادی چی بما کی آیت کی دا سفر دا ماندو دا قصر ذکر شو اس پدی آیت کی دا سفر پا دوران کی کل جہاد کے سفر بھی باغے کے دیو خاص مانز ذکر دی چاہا صلاة الخوف دی چدا ہم پا سفر کی واقعہ دا غلوہ داغے مناسب اللہ پاک مسلمانان و مجاہدین تا دا جہاد پا دوران کی دیو خاص مانز اجازت ورکو نمن مخ آیت کی صلاة السفر چه صلاة القصر آغا ذکر شو او پدی آیت کی صلاة السفر چه صلاة الخوف دی عموما دہاغی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل شانہو دا جو خاص مانزب مبارکی پدی آیت کریمت کی اجازت ورکو چکل تاسو د دشمن په مقابله کې جهاد تلال شي او د جهاد په دوران کې وخت د منظرغي چې تاسو مونږ کوو نو په دې دوران کې جهاد جاری ساتل او منظم جاری ساتل سبق مقابل دشمن ولاړ د جنگ کوي او دیغه پتا د منځ ټیم اوس بس اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفدی آیت کی د یو بل طریقه کوي چې هغه صلات الخوف دار چې مجاهدین بدوزایش یو زیبا د دشمن مقابله ته ودرېږي او دویم زیبا تاسو سره جمع سره فرض کې شریک شي برکات مونږ دي سفرانه مونږ دي دواړه ډلې غواړي چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جنګ مصادا اوس داسم نشي کولې چې ټول پټول مانځه ته ودرېږي چې دشمن بدر باندې حمله وکړي په یو ځای باندې نقصان دي چې خالی نشي پرې خولي مانځه کې او داسم نشي کولې چې jihad کوي موږ ته پرې موږ فرض jihad نو داسم وکړي چې مجاهدین په وسایل یو زیبا د دشمن مقابله ته پاتې شي او نیم کسان راشي نو تاسو سره جمع مانځت ودري نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو په جمع ورکوي دا صحابه براشي بل زیاتی اسلحه بکی او زر وغیرہ به اجر   مونږ ته ودرېږي یو رکعت به تاسو سره وکړو
دیم رکعت ته چې تاسو پاسي نو دا خلک به درنه لاړ شي هغه نورو ملګرو په ځای ودرېږي او هغه مجاهدین چې یو رکعت کې ملا نه دی کړی هغه به راشي تاسو سره به دغه دیم رکعت کې شریک شي دا دیم رکعت به دغه رسو مجاهدین هغه به راشي نو یو رکعت اول جماعت در سره جمع سبق وکړو هغه لاړل او دیم رکعت دې دیم جماعت در سره جمع سره وکړو دی یو رکعت یو دغه رکعت جمع وشو تاسو په خپل منځ کې سلام وګرځو دې کوم ملګرو چې یو رکعت وکړو تاسو سره دی په پاسې ځان له باغ یو رکعت ور سره یو ځکه د دې ملک په پوره شدي بلال شي چې کوم ملګرو یو رکعت کړی دی او بیا واپس تللی دي هغه براشي دیم رکعت ای تفات لري هغه وکي دا غینه بعد په سلام وګرځي موږ به پوره شي دا صلات الخوف دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک د جهاد په دوران کې یو خصوصي مونږ اجازه کړو دا په صورت کې چې کله امام یو ټول مجاهدین غواړي چې موږ دې یو امام پسې مونږ کول کنه نبی علیہ السلام پس او کنه داسې وکي چې اورډل د جمع ځان له وکي مونږ دې پوره کې هغه نو رډل دی ولاړ یا دې غیدا شریک ځان له بل امام سره جمع وکي دا اوله دې خدمت کې jihad کې دا طریقه دې لکه امامان بچو په به جمع یو جماعت وکي هغه به jihad کول شي چې کوم مونږ نه کړی هغه براشي بل امام سره بچو لکه عام د منظم معمول مطابق او کوم مثال داسي وي چې دواړه ډلې وي چې مونږ دې یو امام پسې وګو نو د نبی عليه الصلاه والسلام د پاره هم او د قیامت پورې د مسلمانانو د پاره د صلات الخوف اجازه شته څنګه چې نبی عليه الصلاه والسلام په دور کې اجازه تو تمانځه طریقه ذکر شو د دې علاوه د صلات الخوف نور طریقې په حدیث کې ذکر شته لیکن دا یو آسان طریقه ده هغه په دې کې الله جل شانه د اجازه ورکړي بل الله جل شانه مؤمنانو ته حفاظتي تدابیر کوي چې تاسو jihad کوي نو د ځان حفاظت پسند کوي الله پاک د مؤمنانو سره ډېر مینه الله پاک فرمایي چې تاسو jihad کوي دا کافران غواړي چې تاسو په یو ځای ختم کړي تاسو به دوی له داسې مقنن ورکړي کله مانځ ټیم نه تاسو په خونسته نیم ودرېږي او نیم به ګوري jihad ته ودرېږي اسنه چې تاسو په یو ځای مانځ ته ودرېږي تکلیف درکړي بل چې کله دا کوم ډله jihad په دوران کې یو رکعت وکړو واپس لاړ دې الته جنگ نه کوي او مورچه بساتی واپس براشه یو رکعت وکړي په دې دوران کې بدی جنگ نه کوي ځکه د مونږ منافع عمل لا شکر کوماتي او بل الله پاک فرمایي چې تاسو کله بیماران یې زخمیان یې یا مثال باران او د jihad په دوران کې تاسو کوم زیاتی اصلاح کېږي په دې کې ګناه نشته او بیا د خپل ځان د ساتل اصلاح ځان سره کوي دشمن تخالص په لاس باندې مور کوي لکه یو پیرا یو غزا او غزوه غطفان باقي کې نبی عليه الصلاه والسلام آرام کو په تورې په کې ځوړل یو کافر د حضور هغه چوکتل چې نبی عليه السلام کو تورې ځوړل کړو یو واځي صحابه جوړو نبی عليه السلام آرام وکړ زر زر راغ او تورې راواز نبی عليه السلام ته وی تا وانه څوک بچ کړي نبی عليه السلام او فرمایل ما وطن الله پاک بچ کړي فورا دا کافر بشارا پرې او بعد تفاصیل لیک جبرئیل علیہ السلام ذکر نبی علیہ السلام را پاسې پورې تراواغشتا اوس بتا معنا سوچ بچ کې وې تب مې پرې دې ور سوچ بچ کول کې نشته فورا نبی علیہ السلام چې پرې خود کافر ایمان نو ګوره کافران داسې مقامي چې تاسو خالی لاس گیر کې تاسو له تکلیف درکې نو تاسو به تاسو موږ کافرانو لا نور کوي نو الله جل شانو فرمایي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ او هر کله چې ته پیغمبر علیہ السلام په دې
فاقمت لهم الصلاة فست قائم فدویتا منزو فلتکن طائفة منهم معك پس ادری کی یوڈلا تدی مسلمانانو ناماک استاسرا جمعتا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَدِيدُونِ سِيدَ زَانْ سَرَقْ بِالْأَسْلَحِ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَسَرْكَلَ چِدِي سجدَو کی دی دلال شستان شاتا اغنور ملگور زیتو دلال شست وَلْتَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اولادش اغبل ڈلا چاگی تاثر منس کی شرکت ندے کری لم يصلوا چاگی منز ندے کری فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس اغیق منز کی تاثر دیم رکات ناغی اولی یو رکات ادا دیم وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ او دیر کولی سیزان سرق بلزر اقبل اسلحی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَوِيئَا خَلَقْ یغی کافران لو تغفلون عن أسلحتكم چتاسو غافل شید اسلحی استاسونا وامتعتكم ودسامان تجنگنا فيميلون عليكم ميلة واحدة فذيب حملو کی پتاس باندی پیوز حملہ ولا جناح عليكم او اسمنان اشتپتاس باندی ان کان بكم اذن کچروی پتاس باندی تکلیف ممت ورند باران او کنتم مرضا یا تاسو یہ بیماران ان تدعو اسلحتكم دا چتاسو کیک دی خبل زیاد اسلحی وخذو حذركم وتاسو نسیزان سرق بالنظری او بالاسباب ضروری رجم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بیشک اللہ پاک تیار دید کافران دبارا عذابا مہینا عذاب رسوا کو ان کی